د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت د غیر درس وا دغه پر خبره رسیدلې و چې په جهاد کې د اسلام حقانیت معلومیږي. کمزوري مجاهدین الله په لوی طاقت باندې اس زورور کې دلیل به دي چې د ازمن د الله کومک ته او د اسلام دین حق دی. مدینه مکه خبر په دې باندې ورشد حیثمان ابن عبد الله الخزرجي خزاعي مکه والا پر راجم شو چې صورت حال او عتبه مر شو پلانې صفوان ابن امیه ویلو چې د دماغ خراب دی، دماغ مې خراب دی، استغفار ورور ما ولید چې شو وشل. ابو رافع خپل کې سکه چې ابو لهب خلا وراره راغی او ته پوښتنه وکړه دا خلک مړ شول، ما ویل چې دا ملائکه دي د الله کومک لراغلي، د الله کومک د وجنه د مجاهدینو خپل راغلي دی وستا او ما باندې دوالو شروع کړی یوالم. درېمه خبره د مکه مشرکانو دا وکړه چې لکه جړه به بندي او څلورمه به دا ویلې د محمد صلی الله علیه وسلم خپل وزکه زیات نه ورزو کبه ورزو چې بدی بندینو باندې فدیه ډیر روانې دي اشه به قدر کوي صبر خوشي کی. پنځم د اسود ابن المطلب کې درې زمن عقیل حارث ابو حکیمه مړو هغه خرج پړک بل شو چې وس وژاړم ته شیرونه به ویلې. شپږم د رسول الله د ملګرو په مابین کې اختلاف راغله په باب د غنیمت کې کله کله د مجاهدینو مابین کې اختلاف راشي، انسانان دي دا راځي. زمونږ الله سورہ انفال کې مجاهدینو تربیت وکړي چې مجاهد انسان به ډېر اوچت او سیره ولري، اوچت همت ولري، په مال باندې چا سره بحثونه کوي، کلشنکو باندې وکي، په بل باندې ونه کې دا به صحیح الله رضا کول پکار دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مدینه منوره له دوه قاصدان ولګل عبد الله ابن رواحه او زید ابن حارثه چې زیره ورکا ال دخل غدا افوا غړغړ کو چې رسول الله شهید شو. نازیه د مزیق علاقه په مابین کې رسول الله کعب ابن عبد الله الخزرجي یو ملګری په غنیمت باندې مقرر کړي واغې تقسیم کې او نظر ابن حارث راو صغیر او وجل وجدا او شيخ د کفارو جنډل اسکنی وره او بل رسول الله مخالفت کړي. ارقزبیل اخر شکل لاړو نو ویل چې لکه عقبه ابن ابي معيط مر میدان لکه هغه موجل وجدا چې رسول الله په مره کې صدر شوړې او مکه کې او دغه په سر باندې لري وغيرها شوړي ایموالو. نبی کریم علیه السلام ملګرو له ویل چې د قیدان سره ډیره خرابې کوي. ابو عزیزه ابن عمر په خپل فرمایي وی قسم په الله چې دې به کجوري خوړې موږ له به ډوډۍ راکوله. د رسول الله د نشنا ملګری د الله نبی فرمایي وي تاسو بهترین امت وجدل شي اسیرانم تړلې تاسو د کیره وی د وجنه ایسا او توفیق د ایمان ولا شو ایمان راوړو. دین ورسته به عرق زبیان حقیقت ابو هند وسړی واغه به ورسته ایمان راوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم روحان اخره د مدینه باشندگان رااله تر څو پورې د اسلام د غازیانو استقبال او خرغلاس وي. سلام ابن سلمہ به خوشتبي وکړه چې لکه مو خاصه میدان د جنگ د خځې سملولي د کفار خو د شي ولګه خځې رسول الله تربيت وکړي چې ابن اخي ازما وراره د ډېر قوي خلکو خو چې الله را لاندې کړل الله دې کړل. او سید رسول الله صلی الله علیه و آله الله نبی ما ویلې ته قافلې پسې څه خبرم چې جنگ لږه کته تلینو زبر افغانستان جدا کړي. رسول الله ورته صدقتا به ویل چې لکه شیران سره څنګه ابو بکر شبیر فدیه عمر ابن الخطاب وجلی پکار دي، عبد الله ابن رواحه ویل وې د شکار پکار دي چې پور به وسوځو. رسول الله به ویلې بعض انسانان د شدي لکه ابراهيم او عيسى نرم دل دي لکه ابو بکر، او بعض د شدي لکه نوح او موسی عليهم السلام سخت دریج دي. فدیه ته واخسته زمونږ الله تعالی نازل کړ چې نبی له مناسبه د شغله سیران ځان سره وسدي توې کوي ویني ته اول پکار دي جړلې. عمر رضی الله عنه رسول الله ولې جاړي وجه دا چې د خلکو باندې عذاب را لګو ما ولید ادنى من هذه الشجره وصلى بچ د عمر رضی الله عنه لري شي دغه د نظر برابر الله وحی را لګل. باج قیدین نه 300 روپے واخسته د باج نه 300 د باج نه 0 باج سره پیسې نه ویل چې د مدینه د ملګرو له تعلیم خې د کافر نه تعلیم زکول جایز په نه شرطونه باندې او دمت معلومه شو چې انسان انجینری د دنیا علم به زده کی ځکه اسلامي خلافت کې دې ضرورت دی، ډاکټر له ضرورت دی، انجینر له ضرورت دی، بل چې په اسلامي عقیده او نظریه باندې وروزل شي دا ضروری. ابو دعاء ابو عیزا الشاعر حمتیت ابو العاص ابن ربيعه سهيل ابن عمرو در رسول الله خوش کړه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ټول جن رب العالمین لوقف مال ناستا ولاړه او د رسول الله دا مقصد و چې د الله په دې ځمکه باندې خسته انسانان پیدا شي، دیندار شي، د الله بندګي او عظمت پر ځل کې راوي او ما الله ورم کړ. ابو بکر ورکه، عمر ورکه، عثمان ورکه، علي ورکه، معاويه ورکه، طلحه ورکه، سعد ورکه وغيرها رضی الله تعالی عنهم اجمعين. بدی قیدینو کې اولنې یو قیدیو ابو عزاء الشاعر رسول الله لړ ته تعلق وکي
وی ویل یا الله نبی د شی ما فقیر ما محتاج ما تاسو ما سره کړی یو کو شفقت کو ما باندې ما خوشی غزو به کار نه کوم زموږ استاد محمد رسول الله ډیر مشفق او رحم دل انسان دی وی ویل زته خوشی کی کله چې دا مکه لاړو خپل بریتانیا ته اول محمد لمه څنګه ورکی عليه السلام باز انسان په خپل احسان پوینش په کار دا چې محمد رسول الله توصیف تا کړی او په هغه ایمان راوړی چې په میدان د جنگ کې ونی ولا مجمع سره اسلحه وا کله عمر مخله ورغله وجلمه لیکن دی رسول الله مستر د احسانو کې زه خوشی کړم د دې کورا باندې او زبید ایمان راوړم او نور اسم نه دی مقابله باید ونه کوم بریتانو باندې ګوتې والی وګوره داس مت شنه کیو دا کارو هغه کارو اسم د صحابانو ځان راخلاص کی پیخه دا وشو د احد نور سبب غزا کې رب العالمین دا اصله به اسیر کی چې کله اسیر کی رسول الله صلی الله علیه و سلم عاجز وکړه یا رسول الله دې بد میکړي اندر پر بدن کو ما خوشی کا رسول الله ورته لا يلدغ المؤمن من جحن واحد مرتين مؤمن انسان د یو سرینه وکړ دي چې لیکيږي نه ته یو کرته موږ سره دا بے وفایی کړي دا دوباره دې موږ نه خوشی کوي یو سړی ته لګب درکې دوکې د سره وکړه خیانت سره وکړه ته ګره به په دوکان شي کته کې ایمانی مؤمن به دوخيري پوي صحابه له دسرونه قلم کې سره ونه ولو استی وغرزول دویم کس سیفی ابن المطلب دیو بل اسیر ډیر انتهایی غریبو وی ویل یا رسول الله ما مفقا غریبی مودا پیغمبر علیه السلام لګور له چې لکه د سړی غریب دی خوشی کې هغه هم خوشی کی رسول الله ډیر احسان ولا سړیو دریم کس عباس رضی الله عنه چې د محمد رسول الله کا کو دا به گیر شو د سره دوه واقع وشوي یو دا چې د ملګرو دوم رکلک کړل ټینګه چې مشه شویرګي کول لکه سړی چې نه جوړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ودا کېدونه صحابه ورته یا رسول الله ولې نو ودا کېږي قسم بالله چې د عباس د جوړګي ما خوب نه پریدي ګوره دا امیر المؤمنین دی په خپل نشي خلاص تر څو بر د ملګرو سره د باره کې مشوره ونی کی وی وی د عباس دا زویرګی شری دا ما خوب له پریدین از ما خو تر دی مجاهدین په شوره له نو ایسره پونی مړي ورته اسانه کړ خوشې کو نرمه کې به د انصار ویل یا رسول الله د عباس خو زمون خورې دی ځکه رسول الله نشو د مدینه والا و دا خورې موږ خوشی کو فدیه ممتنانو د الله درزار پر به ایسه پریدو محمد رسول الله ویل د شي نشه کې دا موږ فدیه راګي کزما تر دین ول راغله فدیه برکه بلکې سلور کسانو عباس بخپل فدیه ورکی د نوفل بم ورکی او د قشند عقل بم ورکی او د بل حریب بم ورکی عباس باندې شکر رسول الله دا حکم وکي چې فدیه راوړه وی ویل یا رسول الله زه مسلمان یم دغه مش خبره ده ما خو اسلام راوړې پټ پیغمبر علیه السلام ورته وی کته مسلمان خو څنګه د کافر په سب کې ولاړ استا حکم د کافر دی چې کله یو سړی منځونه کوي روزي نشي دعوتونه او حجونه او ګیره پرېخه او پټګي والے او دا خو چې د کافر په سب کې ودرېدو رسول الله فرمایي چې د حکم د کافر دی کو دی وجل دا مردار دی او کتی وجل شهید شوی کمال دور نواخصو اسلحه دور نواخصو ګرځا سره پر غنیمت ساسو د پام د بارے مثال ذکر کوم به په دې باندې هر سړی باندې سوچو اسلام دې نشي ولې چې سړی دې منځونم کوي درسونه دې کوي پړګریم تړي او حج دې کوي او صدقې دې کوي روزي دې نشي قیام الليل ولې د کوپر په خوا کې اولم راولم سولېګم رسولېګم مالته اخلم او دې جب کې اچوم بلډینګ هم کورونه به جوړوم هرکه زمو مسلمان هم دا اسی دروغجن سړی دی دروغ وای اې دې مثال په واقع نفس امر کې دې چې لکه او دس یو سړی او دس وکړي چې معمولی غو هوا ته لاړه دا او دس چې دا خو مونږ وکي لیکن دنه واقع شته ماتون کې شته چې دنه لک حواله سم خل او دس ما شو کنه شته کدا سره دا خبرو کې چې لکه ما په شامپو باندې د مخ منځلو په صابون باندې مې د لاسونو منځلو دا کیمو منځلو ډیر زور مې کړی دی مونږ ورته چې ارشد کړي هغه دې کړی دی خو چون کې سره معمولی غو حواله دستا او دس ماده د اسلام دینم د قشه مثال لري لکه او دس کمن شرط لا اله الا الله وي د کفر بخوا کې بيدونه سوريګو کمن الته سوريګو زمنګ بدشي صورت حال لکه څنګه چې عباس فیصله وکړ رسول الله دې شړي کې به ایمان نش پاتې کېږي اسلام چې موږ راوړو ایمان چې راوړو داس نه واقع لري توجه تقریبا په دیرشه یو دیرشینو باندې اسلام بربادي کی څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکي د دې سړي ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا و چې موږ د بندګي کوو هغه دغه بندګي کوي هغه دغه بندګي کوي رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سوره هود سوره زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق الله او مخلوق ما بین کې فرق دی درېمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سیمو وایي چې لکه زمونږونه کوم زرو شي نه سما او ستا په خوا کې مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته دغه دفاع سبا کې چې نه دا غوډه بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضر او دا حج نه بګی لاړو پلاني لا نو اهل علم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې دا سړی د ایمان نخلاص دا دومره خطرناک مسله
څلورم په دې باندې سړی کافر کیږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دین ونه غني لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله سړی د اسلام سره بغض ورانه ولري دی سړی ایمان پرې خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پر استهزاء وکړي د اسلام د دین پر ټوکې ملنډو کې قرآن پر موږ پر جمعات پر ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دینت باندې چې دا حلال دی قرآن کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي دغه معاونت وکړي دغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوی د پلانې سړی چې دی دا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمان هم د مونږ دین کې اداره رسیدلې دي ټول مسلمانان یو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په کوم ځای نه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی غری مونږ کې وداري مونږ نه کوي اکثر خلک یې زموږ پلانې سره رسیدلې دي مونږ ضرورت نه لري او لسم شکل سړی د اسلام نه اعراض وکي دا کافر ولسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټول مسلې په سلام باندې ختم کړي سجده مجده به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې یو سړی قران راواله هغه په دې ګندګي کې وګرځي د پاسه به تشمیته جو کی یې په لته باندې وای با سړی کافر دی دیار لسم چې کله یو سړی زنا کوي خو په دینت باندې شدا مال حلاله ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګوره دا کافر دی لیکن کې یو سړی ګناه کبیره وکړو حلال نه ګڼل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بنئ او څوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شیخ دی ولر چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته او زما څوک پښتنه نه کوي دا سړی کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین د تر وخت پورې غني مړ د الله په سوال د غلاګر نه په وخت کې چې رسول الله وسه حبس کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شاقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه دهرین واقعده ولسم چې وسړ دوی اجتماع چې وسړ د شاقیده ولري ولسم د شاقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا سړی کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده اتلسم اهل علم فرمایي سړی د ملائکه بارکه د شاقیده ولري چې دا د الله نورین دي ام کافر او نو نسم چې محمد رسول الله ملګرو بارکه سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وای په صحابه امام مالک رحمت الله علیه فرمای وی چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د ظریف اندازه کې د پزړه کې ورانه و چې ابوبکر دار کم ترې عمر دار کم ترې معاویه دار کم ترې پلانې دار کم وی دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو او شلم چې کله سړی په قیامت باندې ایمان نه وړي یو وشتم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې د قران په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در سړی کفر ثابت شو دویشتم علماء دا خبره ذکر کړی چې سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکړي درویشتم خلکو دا خبره ذکر کړی دا چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونه یریږي چې دا بسمانه ختم شي او څلورشتم مؤمنانو له ضرر ورکول د سړی ټول اعمال بربادي کافر کیږي پنځوشتم چې کله سړی په اسلام باندې ناشکر شي او شپږوشتم چې د اسلام د زوال یره ورسره نه او وشتم چې مسلمانانو له ضرر ورکړي اتوشتم رسول الله فرمایي چې د خلکو په وړاندې یو عمل کوي چې ځان له بل عمل کوي د ټول عملونه الله برباد کړي نه وشتم چې کله یو سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو په سید د مسلمانانو په اسلحه راوالي د دشمن په تایید او دیرشمه د يهودو نصارو سره دوستانه یو دیرشم د هغه سره مشابهت دا یو دیرش کارونه چې کله انسانو کړ د سړی د ایمان نخلاص نو رسول الله ورته ویلي وته اگر که ایمان راوړې پټه خود کوبر په تایید کې ته ولاړ تعالی ترک درکول پکار شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کچیر د سره کوبر په خوا کې ودرېدم او قران کریم ما په خپل سر باندې ولې ځکه هغه وخت شیخ الاسلام د ټول امت مسلمانه مجاهد لوی درسیز مجاهد ده امیرو وی اول گزار مال راکې دغه نور سبه کافر له گزار ورکوا نو عباس ابن دا خبر او کوي یا رسول الله سره خمال نشه نبی کریم علیه السلام ورته ته چراتلې تا چې ام الفضل لوی رحمت اندیار لا چې دا ستر زر می بدل تکي خودله خو کچیرته زر عالم ما بخپل مالک زوم بیران غلم دا عبد الله لورکا قسم له ورکا او فضل له ورکا چې هغه ستا بچین دي وی یا رسول الله دې نه ته چا پېکړې الله پېکړه ایسه ایمان راو وی بده باندې خو سپوي مسما خزه پوي یو الله پوي ته دینه پوښته درشتم نبی او مخکنه وي ته معلومه چې ته نبی عمر رضی الله وی ویلې کسما پلار خطاب چرته ایمان راوړې دومره خوشاله نه خوشاله شوی نه لکه په عباس باندې وجدادا چې د رسول الله مطلب دا چې عباس ایمان راوړي وزما سره خوشاله خو هغه په دې جنگ کې ورګی شوی یو خو سلویک درهم تقریبا 2.5 سوا پیغمبر اسلام خامخ راوړې به کله چې دا خبر ورته وکړه نو الله رب العزت آیتونه نازل کړ چې اے اثیرانو کتاسو یقیني ایمان راوړلو الله به تاسو له بخنه مو کې او د قشم رب العالمین تاسو له مالم درکې عباس سے فرمایي چې مال خو الله مال راکړي دویم شم او تم لرم چې الله مال مغفرت نصیب کړي سلوی غلامان به رسول الله ورکړه لکه دا خبر چې انس ابن مالک کړي و
هغه په دې طریقه باندې د بحرین د علاقین علاء ابن حضرمی د صحابي دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام له د زکات او عشر او صدقه او دا شی نه راوړل تقریبا 1 لک درهم راوړل غواړي د سروش پینو پیسې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ماسپکین منځله راوته دا ډیره کې پیسو په جمعه کې چې پروت ورویم نه کاته ځکه رسول الله دنیا سره اعتبار نه چې مونږ کله کې بارو ته ډیره کې بخوا کې کېناستو جمعه ټول لري ملګرو نه ډک دي رسول الله خوش نبی موږ غوښنه نه چې پیسو نه ورېدل سخت ډیر راغلي صحابه ورته یا رسول الله آو هم د شلا حلال مال به سړی طلب کی یو سړی حلال مال غټي تجارت کوي بارګینی بل دا بده شي نه شل کده دنیا پر سړی دی دا د انبیو کار دی دا د صحابه کار دی حرام ناروا دی صحابه دروغ نه ویل یا رسول الله دې پر راغلو یو له ورکول بل له ورکول ډیر فحت عباس صاحب راغی د سپینو زرو د سرو زرو پیسو نه یو پاند وټاړو ویراجی کې پیغمبر علیه السلام ویل وینا ملګر له تاسو راځي کې رسول الله ورته جګی نه کوي به چې زورو والو ویراجی کې وینا کم کړي خودریم کړ دي زورو والو پاند په شاکي پیغمبر علیه السلام د عباس څخه د نظر ته ناړو عجبا وی تعجب وکړي چې د رسول ډیر مال ځان سره ویوړو او به د آیتونه ویلي الله رب العزت وی دي اشرام له ویلو کتا سو اسلام راوړ الله به مال درکې څومره انت عزت مال ورکړي ډیر څلورم کس پدې کې ابو دعاء الجحمی توجه دا یو بل اسیر دی د مکه مشرکانو په خپل مابین کې دا فیصله وکړه چې موږ به د اشرانو بارک رسول الله له ورزو کو ورشو کې دې شډيري پیسې موږ وغواړي خو په دې منځ کې چې کله شپش ولا نو د دې سړي بچی راغی او څلور زره درهم راوړل رسول الله ملګر له ورکوي چې زما پلار خوشاله کوي او پری دی خپل پلار سره احسان وکړه اگر وګوره دا کافرین د خپل پلار سره احسان کوي د الله رضا په دې باندې کې سړی به کوشش کوي چې الله راضي شي په مسواک وال باندې په منځ باندې په زکات باندې په اخلاص باندې په الحمدلله باندې د مور پلار په اکرام باندې او د قشن د الله رضا او مخلوق نه خپه کول تغیبا باندې علم باندې روزه باندې ذکر باندې دعا باندې مصیبت کې د الله په قانون باندې رضا ښه کلمه ویل رضیت بالله رب د الفاظ ویل نو په دې باندې د شل رب العالمین راځي کې دې کافر خپل پلار سره احسان وکړ عربو کې باندې کشي پتونه مو پلار آزاد پنځم کا سره سهيل ابن عمر دیونیو دا دومره خطرناک شړیو دا به ورسره صحابي شو چې د رسول الله په خلاف باندې شیرونه جوړول اسلام به کې بد ستایلو چې کله ونه مکرز ابن حبس راغی ورته ویل یا رسول الله ودا د ټول عربو خطیب دی شاعر دی ډیر اوچت انسان دی عالم د زمنګا یا دا رقم سړی دی دا د په ځای بزدل تکینم دا خوشی کې د مکینه فی ډیر وړي بیرته به دا خلاص شي رسول الله ورته درست سره عمر سے ورته یا رسول الله نه کېږي شي زما خبر له متوجه شوی څنګه ودا سړی ګور شاعر دی کومه خوشی کو د اسلام بدی به بیانې اېدا د پاسنی شونډش کېدل و اعلم ودا دغه کو نه په وباسو که سبا چیرته دا خوشم شو د اسلام په مخالفت کې ودري کې شیرونه بیرونه انسوسو به کوي خبره بنی شي رسته عمر سے به غیرتی سړیو د الله پر زما غیرت په پار ځای کړي دي د دې وجنا رسول الله فرمایي چې د بلډینګ ما په جنت کې ولیدو ور داخلي دمه خود عمر سے غیرت را پیدا شوی ایست ور داخل نش رسول الله ورته دا کار نه کو درې وجنا عمره یو خدا چې دا مسله او دا ناروا ده نن غربین اسلام دا درس ورکوي موږ بشر دوستی کوو د خځه حق واړو د مور حق واړو د خور حق واړو بشر دوست محمد صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو اسیر او تاسو مشر او خطیب نیولې او غاکونه وربانی وباسینا نو بشر دوست په ټولو بشر دوستانو کې هغه واځي اسلام دی چې ارچره پوره خپل حق ورکړي لري د اسلام دراتک نمخ د يهودیت تاریخ د نصرانیت تاریخ د اندوانو تاریخ دا تاسو وګورئ چې دا کله په کوم اندازه باندې دوی ستایله دا خدای اسلام چې دی له قدر ورکړي نه زنانه کوي نه دی هغه په هغه مزخرف خبرو باندې دوکه کیږي وزمو حق نشته او شریک دفتر نشته او پلان نشته او دانش نشته دا رسول الله دا مسله دویم به عمر کدا کار وکما د الله د حمله نه یریګم پر ورځ قیامت و ان كنت نبیا اگر که نبی مله ما باندې حمله ونکي او دریم ورته ویلي وې کې دې چې وخت راشي الله ورته په وجه باندې د اسلام ډېر ترقی او صفاتونه وکي پتا به ونش او اماغه کار به وشو په دې طریقه باندې دا وشو چې کله نبی کریم علیه السلام وفات شو ابو بکر امیر المؤمنین شو چا زکات نه انکار وکړي څوک ارتداد کړه سو یو دغه سهيل ابن عمرو تقریر وکړي وی ویل چې عربو په اسلام کې ورسره داخل شوی اول تی وزیما عمر سے فرمایي رسول الله را خبره مال را یاد شو نو الله ور باندې ډېر تاکید وکړي شپږم کس پدې کې ابو العاص بن ربيع چې دار محمد صلی الله علیه وسلم زمو د جناب رسول الله خاون د چې کلهونه په دې راکې په دې خو مذکور الاحوال ولېګم ویلېګا زینب رضی الله عنها چې کله احوال ولېګو هغه ورته خپل یو هار په دې کې راولېګو او دا خدیجه الکبرى ورته ورکړو مور طبعا دې لور دې پر استرم ورکې نور شینو ورکې ارچا زړې ور باندې خوږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا هار ولېدو ورق لها رقه شديده ډیر سخت انتهیزه وجړل ادوا وجنا یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدیجه الکبرى راځه شواغه دا ولنې خزوا او ډیر اکرام او ډیر خدمتونه رسول الله کړی و بهترینه کزره
دویم د خپل لور د مسافری ورته یاد شو چې زما لور ګوره په دار حرب کې پرته را د کافرو په منځ کې پرته را او زما مسافر ده او غواړم چې هغه ملاقات وکم خو لیکن حالات د شری چې وسنی شي کېږي رسول الله دې وجنه وژړل عبد الله بن مبارک باندې شخه په ملګرو ته ورسول چې توالي خپه همیشه او صاحب تندې کې شرط مو خوشاليونه لیدا وی خفغان خو په دې معنی راځي زبد څنګه خاندما چې د اسلام پیغلي هغه د دشمنانو په زولانو کې پرتی زمونږ د اسلام پیغلي هغه د دشمنانو په زولانو کې تړلي او موږ د خاندو په دې وخت کې ویس ما خاندان نشتا رسول الله خپل مشوره را جمع کړه وی ویلي ودا پریدو او دا بیرته دي زینب راولې ګو وی بالکل سید خواغله ویلي چې زما لور برالیږي ځکه کافر انسان سره د مؤمن نکاح نه کیږي ورته ویل یا رسول الله بالکل سیدا ابو العاص بن ربيع چې کلمه کې لراغه نو زینب رضی الله عنها وی چې تزاه ما د رسول الله سره شریک کړی دي زینب رضی الله عنها فرمایي وې ما خو له هندره الله طبعا چې زنانه د بل جنزي نو هغه شوخه غونډې ورته راځي وي ګوره کچې په کاری مونږ ته هر خدمت ته تیاری وې مالې وی تر کچې زی پلار کرا کڅری په کاری مونږه درکوي شو نه وې سبب به رااله وې څنګه کې دایره پیدا شو چې اسنه د جاسوس نه ایمانه خوروانه شو کنانه ابن ربيع سره روان شو زید بن حارثه یو بل صحابي نبی کریم علیه السلام ورته راولېګل د بطن یاجوج په علاقه کې پات شو تقریبا 15 پیل ورته وکړي د مکی بازي بدمعشان خبر شول چې د رسول الله لور روانه د ورستنه وي دوم رسولم دوی په روان شو زیتوال اخره شو ورسېدل توا وې په دې ځای کې توريو نيسي په راوي سي د خجب دا پوخ باندې سوروا حبار بن سواد اسود په نامه باندې سره چې نيسي پیره اوچته کړه دا دوخ نه را پریوته او حمله استجریان د وینې شروش دوم رسول الله باندې وکي ابو سفیان د خپل ملګرو لوي ویلي ودا څومره به غیرت کار مو کې چې په خزه باندې مسحره اوچته کړه زمونږ اویا کسان مردار شوی دی ویني ولې د خلک بداو چې په خزه شروع وکړه بیرته واپس کې دا خزه چې دا غوغا کله کلار شو ویل کې دا پیږي خپل پلار پیږي اما غو چې بیرته واپس په څوره ورسته زید بن حارثه قال ورله د بل سړي سره ایستلاړ مدینه منوره له تقریبا شپږ کلو پورې ژوندې و بیا دا وفات شو دلته سوال راغی چې زینب رضی الله عنها د پردیس سړو سره څنګه ګرځي دا خو پرده پکار ده یو وجدار چې په دې وخت کې پردې حکم نو ذکر پردې حکم په پنځم کال د هجرت باندې شوی او دا اول وختونه دي دیمه وجدار بل څوک شته چې دی بوزي لکه د مجاهد څخه په ځای کې خاون شي چې مجبور شي نور مجاهدین راولي د آباد له دا چا سره راشي دریم د خلوت او سفر مسله معلومه شو معنا دا چې زنانه به د چا سره خلوت نه کوي په دې طریقه یو زنانه ده هغه به تور مثال چپلې راډې لږی انګور باغلا یواز د رکشي والا سره کې نشته نشو خو په عام سره تللی شي شریعت دا جواز ورکړي خو الته جواز نه دی ورکړي شریعت دا جواز ورکړي چې په ملي بس کې کینې چې ډیر خلک ناشتي خو یوازې بچا سره کورلا کې نه سي اما سفر مسله دا معلومه شو رسول الله فرمایي چې مؤمن کله جایز نه دي چې وش په ورس په اندازه باندې مسلو کې مگر دغه سره بده شړې چې نه کې وسره نه کیږي به په دې وخت کې ابو العاص بن ربيع ایمان وروړ پټه مکینه ورسره وړه خو لیکن دغه خبره وصلته تعلق لري د چې ایمان وروړ ډیر امانتدار سړیو شام لاړو د مکی والا مالونه ورکړ چې څنګه د پاره دا شعر وړه دا د رسول الله ملګری ورته مخله وروته د قیدی واسیر کې چې کله اسیر کې صحابه ورته ویل یا فلان به موږ دا ټول مال تعالی درکو خو په دې شرط باندې چې ایمان راوړه هغه ورته تعجب اسلام خو دې دین دی چې په دې باندې خلک مال ولګي نن که زه اسلام راوړم تاسو دا مال راکوي دا اول نظم عادت خراب راځي ویني راوړي ویني قیدی واسیر شي مسره قیدی دشم زینب رسول الله پیغمبر علی السلام ویل چې ګوره دا سړی پاتې شوی خو خپل ورنه چې ځکه ته مسلمان یې هغه کافر د دوړو نکاح دی بل سره جمع کیږي نه ګوره د رسول الله دی خبره لا د لور دا هغه زوم دی خو ګوره د کفر او د اسلام مسد یو بل لپاره دی نن تعجب پمن باندې یو سړی د کفر په خوا کې ولاړی 40 غنټې د کفر سره په ملاتړ کې مونږ غاړم ورکو ډوډیم ورکو پلانم کو دا پلانې سیب دی اورور مې او پلانې دی د الله لپاره غیرت بالکل په من کې موجود نه رسول په من باندې الله رحم وکي وې چې کله سر موږ شو زینب رضی الله عنها د جمعات په کونج کو ودرې دا وی ویلې اے خلکو ابو العاص بن ربيع چې لازم په خانه خوند ما ورته امن ورکي ټول صحابه ورته من امن ورکي رسول الله ورته وامر دی او وې زمخ خبر نو زموږ د خانه د امن دی یو مسلمان چې امن ورکي به ټول مسلمانانو ورته امن ورکي خدای به زې ایمان راوړل لیکن دا مانلو مکی والا له وسم ویسا چې کله ویوړه نبی غوله ویل مالک مالونه می تسلیم کړه کنه وی او وی خیانت عمره دې کړه وینا وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما دا تاسو گواشي گوي مې وکړه چې حقدار د بندګۍ واجب الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاد دی ورته ویلي وی شکل ورته خبره وکړه نو په دې ځای کې بیرته راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خپل لور پرې خدا په ما سره نکاح باندې برقرار دا پرې خو وجه دا چې منځ کې دیني کا چا سره شوی نه و تجدید نکاح نه دی شوی زړه نکاح باندې دا ورپات شو یو بل صحابي سعد بن نوفل په خپل سر باندې غلاړو عمرې لا ابو سفیان په غیزه کې داونی گرفتار کې وی ویلی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له عمرو بن سفیان براولې ابو سفیان دا بدر کما کې ګردان شي درتلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته سید هغه ملګری راولې کو دی ورته خوشي کې اخري دوه خبري
په دې غزا کې سورہ انفال کې الله څه حکمتونه موږ ذکر کړی توجه یو غیدا خبره موږ معلومه کړه چې خلکو خپل نقصانونه لمتوجي شي چې انده زمانہ کې به نقصان ونه کوي دویم د اسلامي حکومت قوانين ذکر کړل دریم ته دا خبره معلومه شوله چې خلکو مسلمانان ګور څو ډلې دي مهاجر دي انصار دي باسي دي چې هغه انصار هم دي مهاجر هم دي دا تشکری ورته وکړي او وی ویل چې احسان می کړی دی او دا مسلې می کړی سکینه می نازله کړی دا په دې مزمس کې اخري خبره دا وشوله چې د روان کال په 14 میاشت باندې به یعنی د دې بل کال کې به د احد غزا کیږي لیکن د احد غزا نه مخکې څلور کارونه وشول یو دا بني سلیم سره رسول الله جګړه وشوه د رسول الله د قتل اسباب دوی برابر کړه او د قشند منو خطبان سره د جګړې مسله برابر کړه د پاس سره ورته قرار کړ ام دې په پوره بس به ان شاء الله د ورسوي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه